وایو وایو درودنا پر سردار د مدینه چې رزقو محمد رسول الله د مدینه. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله دا ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم او ډېر زیات شاګردان او مریدان یو. نو هغه وفات شو. نو هغه خپلو شاګردانو کې مریدانو کې یو کس ته دا وصیت وکړو چې زه کله مړ شمه نو زما جنازه به هغه سړی کوي چې په هغه کې یو 4-5 صفات موجود. یو صفت پکې دای چې د هغه نه چرته تهجد نه قضا شوي. تهجد ګران کار دی. د شپې خوب پرېښودل، په یخنۍ کې ګرمه بستره پرېښودل ګران کار دی. الله توفیق ورکړي بیا آسان شي انسان ته. نو یو خبره دا ده چې د تهجد کړي همیشه دپاره. دویم چې د ده نه د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل نه قضا شي. د مازدیګر د مانځه نه مخکې سنت مؤکد نه دي ته سنت زواید وایي، نفل ورته وایي. سنت مؤکد هغه د ماسپښین د مانځه نه مخکې او یا تې رستو دي. د ماښام د مانځه نه رستو دي 2 رکعاته. دغه سنت مؤکد دي. یو سنت زواید ورته وایي چې هغې ته مونږ عامه اصطلاح کې نفل وایو. نو دویم صفت هغې دا ورته ووایي چې هغه سړی چې د هغه نه په خپل عمر کې د مازدیګر د مانځه نه مخکې دا 4 رکعاته نفل نه پاتې شوي. دریم صفت یو دا وي داسې سړی چې هغه د بلوغ نه کله چې په ده مونځ فرض شوی دی د دې وخته پورې د هغه نه تکبیر اوله نه فوت شوی. تکبیر اوله چې د امام سره جوخ نیت وتړي. څنګه امام الله اکبر وکړي نو دقسې جوخت ورسره ته الله اکبر وکړي. موږ خلکو کې سستي وي. پکار دی چې د امام د ودرېدو سره فوراً صف برابري او هغه چې څنګه د نیت الله اکبر ووایي او ته جوخ د هغه سره چې کوم دی نو الله اکبر ووایي. دې ته تکبیر اوله وایي. د تکبیر اوله فضیلتونه احادیثو کې ډېر راغلي او چې څوک نه کوي د تکبیر اوله خیال نه ساتي گویا د ده د اهل عیال غرق شو. نو دریم صفت یې ورته دا ووایي چې د ده نه په عمر کې تکبیر اوله نه قضا شوی. او بل صفت ورته دا ووایي چې په پوره زندګۍ کې د بالغوالي نه رستو تر اوسه پورې د هغه نظر په یو پردی زنانه باندې په غلط نیت نه لګېدلی. پردی زنانه باندې په غلط نیت باندې د ده نظر نه لګېدلی. د د خپل نظر پوره په پوره باندې حفاظت کړی. جنازه کېښودی شوه، صفونه تیار شو، خلق ولاړ دی. هغه چاته چې وصیت کړی و هغه سړی را مخې ته شو، د کټ خواته ودرېد. وی چې بابا جی دا وصیت کړی دی
چې دا صفتونه په چا کې موجودي تهجد ته نه قضا د مازیګر د مانځه نه مخکې نفل ته نه قضا پردې زنانه ته نه کتلی تکبیر اولا سره ته مونځ نه فوت شوی دا صفتونه چا کې موجودي نو هغه به جنازه کوي اوس خلق حیران دي لوی لوی اولیاء علما بزرگان نیکان صالحان خلق موجود دي یو وی لکه ټیک د تهجد مې کړي خو د ماسیګر نفل رانه همیشه خو مې نه دی کړي چې ته کله مې کړي او کله مې نه دی کړي بل وی د نفل خو مې پابندۍ سره کړي خو تهجد مې پابندۍ سره نه دی کړي بل وی لکه دغه دواړه مې کړي دي خو انسان هم چېرته په پردې زنانه مې نظر پرېوتی بل وی لکه دغه مې کړي خو تکبیر اولا رانه کله فوت شوی دی په دې څلورو پنځو صفاتو باندې یو سړی پوره نه خیږي یو سړی هم پوره نشته خلک انتظار کوي خدای دا بس باباجي خو داسې شرطونه لګولي دي چې دا په چا کې ټول شرطونه راتلی شي دا خو ګرانه خبره ده دا خو مشکله خبره ده یو تاریخي روایت کې داسې دي چې د دې دغه وخت بادشاه چې کوم سلطان شمس الدین التمش رحمه الله دغه یو خاص خادمو او دا صفتونه په دغه د وخت په بادشاه کې موجود سلطان شمس الدین التمش رحمه الله کې دا صفتونه موجود نو یو تاریخي روایت کې دا دي چې هغه غلی غوندې دې سړي ته ووې چې دا صفتونه د بادشاه نه علاوه په بل چا کې موجود نه دي خو ما به ورته نه یادې دا پټ راز دی او یو روایت تاریخي دا دی چې نه بس په خپله باندې بادشاه را وړاندې شي چې ډېر انتظار وشو خلک هم تنګ شو او د بابا جنازه ده او عظیم الشانه جنازه ده ځکه چې د ملا قدر او د عالم قدر خو خلکو ته معلوم شي چې مړ شي د جنازې نه ورته بیا پته ولګي چې د دې ملا د عالم د پته په جنازه کې ولګي اوس دا خو باباجي دی لوی بزرگ دی لوی ولی دی لوی اولیاء شاگردان دي نو چې دا به څونه عظیم الشانه جنازه وه زمونږ د دې علماو کې داسې علما تیر شوي دي چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله جنازه وه نو کم میدان کې چې جنازه کړې نو 10 لاکه خلک پکې موجود 10 لاکه خلک او په زرګونو هندوانو سیکانو صرف په جنازه لیدلو ایمان راوړ تاسو خیال ته راغله نو خلک ولاړ دی یاره تنګ شو ګرمي ده مثلا اسیم که ګرمي نه مینو دا انتظار ډېر مشکل او ګران کاری نو دغه بادشاه په سر څادر اچولی دی او ډېر په مدم قدمونو باندې چې د جنازې مخې ته راغی خلکو ته خو اشاره ده خلک یې څه پېژني چې دا څوک دی راغی هغه باباجي رحمت الله علیه ته ودرېد مخامخ په دې غوږ کې ورته وایي ته خو لاړې سترګې دې پټې کړې خو زما راز دې خلکو ته څرګند کړه زما راز دا زما او د الله په منځ کې راز جنازه وکړه چې جنازه وکړه خلکو ته راستون شو ورته وی دا کم خبرې چې دی بابا کم شرطونه لګولي وو دا په دې ټوله لکونو خلکو کې صرف په ما کې موجود او زه د وخت بادشاه سلطان شمس الدین التمش رحمه الله
زما په عمر بر په چې پردی زنانه نظر نه دی لګېدلی، ما نه د مازدیګر نفل نه دی قضا شوي، ما نه تکبیري اولا نه دی فوت شوی، ما نه تر اوسه پورې تهجد نه دی پاتې شوی. او بیا یې الله ته سوال وکوي خدایا دا راز اوسه پورې زما او ستا په منځ کې و، اوس پې بلا دنیا خبر شوه، لکونه خلق پې خبر شو، الله نور ژوند نه نه غواړم، زر زر زره مرګ راولي. ولې؟ اوس په مې زړه کې تکبر راځي، اوس په مې زړه کې ریا راځي، د ګړنګه به ورغړېږم. لږې ورځې پس چې کوم دی نو هغه دنیا نه لاړ او وفات شو.